الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا
व अअलाना व औलाना व अजलाना व अतक़ाना व अरफ़अना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़बिरु अन रब्बिही कुल्लु अमलि इब्नि आदम लहू इल्ला अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़िउ बिही औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। हाज़िरीन मुहतरम, नन द्रेम तारीख द रमज़ानुल मुबारक दे सन 1442 हिजरी स्तासुड़ानी तौफीक द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द कुरान करीम द सूरतुल बकरी और आयत करीमा आयत नंबर 183 तिलावत शाह ददी आयत करीमा सरा द मुनासबत पबिना द बुखारी शरीफ द यो हदीस यो हिस्सा स्तासुड़ांदी द लुस्तु तौफीक अल्लाह रा नसीब का। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह द तरफ ना नकल कई दे हदीस ता हदीस कुदसी वई कम हदीस के च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خبر د الله د طرفنا خپل امتیانو ته بیانې. نبی علیہ السلام فرمائی الله فرمائی د انسان هر یو عمل د پاره دی چې د سنی کیو کړه نو فائدې د پاره ده. س عبادتو کا اجر د پاره دی سوا د روجینا چې دا یو عمل د ابن آدم داسې دی چې دا زما د پاره دی. اغه صوم دی روزه دا دا عمل زما د پاره دی اور د دې بدله هم ز پخپل ایم. د هر عمل بدلی د الله نعمتونه اجرونه ثوابونه دي. یو روزه دا چې د دې بدلا الله پخپل دی. سمانا الله چې د چاش اغه بیا سنیم ګړتیا نشته هر صدا غش اور الله ملاوی پر روزه باندې گویا کہ انسان د شرافت معراج د انسان د سعادت وسائل د انسان د فلاح او د کامیابی د دارین اسباب چې څومره دي ټول پټول روزي سره حاصلېږي. ولی پروجا پخپل رب العالمین ملاویږي. علماء کرام په دې حدیث کې ډېرې خبرې ناشنا ملغلری روباسی. خو یو عجیبه خبره دا ده چې د نورو اعمالو په نسبت صرف د روزي په باره کې دا وینا چې الله فرمایي روزه زما ده او د دې بدله زما دا د دې دپاره چې هر عمل د عامل کې د ریا خطر شته د بدنیت شایبه کیدی شي. د عمل کوي منځ کوي الله د پاره کوي خود د باندې شیطان مهنت کوي او د نیت او زړه دنیا او دنیا والو پال راګرځي. دکی د ریاکار نیت او صفت پیدا کئی. دکی د دنیا د لالچونو امیدونو دنیا والو مخیتا د نمود او د نمائش خبره راوچتئی. اور دا په هر عمل کی ممکن دا په جہاد کی ممکن دا په حج عمره کی ممکن دا په منځ کی ممکن دا سوا د روجینا چې په روجه کی د ریا امکان نشتا. داغي وجه دا ده چې روجهدار د خلقو مخ کی خلقو بند کړي دا خود دې سپته لګي چې یو سړی روزه نه او د خلکو مخ کې خله بند کی دا خو پټه معامله ده. د دې وجینه دا د رب سره پټه معامله ده. یو پټ عبادت دی یو پټ عمل دی. نو د دې بدلا چې دا د ریا نه پاکه ده د دې بدلا صرف الله پخپل دی. الله فرمایي ز پخپل د دې بدلم
خخو خدی بد هم خدی بدی روجہ کی خخو خود خدی کم شے چی بد دے ظاہرن بد دے اغم خکیگی پر روجہ کی لکا بد بوئی دا روجہ دار دا خلی ام دا حدیث دے دا بخاری شریف دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بد بوئی دا روجہ دار دا خلی بد بوئی چی دا دا میدہ خالی دا دا غا میدی دا خالی والی دا وجی نا دا دا پخلہ کی تعفن پیدا دے خلوف دا دا پخلہ کی بدبوئی پیدا شوی دا اغا بدبوئی اللہ تا دا مسک دا خوشبوئے نزیات اتیب و خلقی چی دا بد دمر خدی دا روجدار نو خبس امر خوی دا روجدار دیر وی سعادت دے دا مو آیا چی جوڑے ما یو عملو کو ما یو کڑاو کو ما یو خواریو کڑاو ما پا اللہ احسانو کو ولیکن اللہ یمنو نابینا احسان خدا اللہ دے مہربانی خدا اللہ دا موتا سسیزو نہیں ہو موتا سحیثیت لرو زمو خلیب سخلیوی بیا زمو دا خلیب بدبوئی بسنگوی منگا خبل دیو بل دا خلیب بدبوئی نشو برداشت کرو دا بچی دا خلینا بینزی پلاری نشی برداشت کرو خبل دا خبلی خلینا بینزی بد لگی اللہ دا روجدار دا خلی دا بدبوئی دورا خواخی چی دا مشکو نزیاد داغی درجہ اللہ بیانی تو گورا کنا چی دا اللہ مہربان سمرلویا مہربانی و احسان خو یاد ساتے ہر عامل چی عمل کی پاغ عمل کی یو غرض وی یو مقصد وی کلا آغا غرض دا عمل تر لا سکیگی نو خلق وی دا عمل پزائے دے دا عامل کامیاب دے دا عمل کون کے کامیاب شد دا چی کم کڑاو کڑیو صد پارا کڑیو آغا مقصد ملاو شو حاصل شو دا کامیاب شو اور کا مقصد ملاو نشی نو ناکام شو دکاندار دکانداری کئی گٹی وٹی دا پارا چی تاوانو شی دیوالی شی خلقوی ناکامش زمیدار زمیداری کئی غلی دانی دا پارا غل دانا ملاو نشی قحط راشی گلیو شی فصل تباشی خلق زمیدار سر تعزیت کی خپکی گما اللہ دی تعالی صبر در کی ستا خواری ضائع شوا اللہ دی دا تاوان رو گرزوا تعالی دیر تاوان ملاو شو تا مالی جانی نقصان ہو شو دق سید روجی ہم یو غرض دے یو مقصد دے آغا ملاو شو روجدار کامیاب شو آغا غرض ترلا سنشی روجدار تاوانی پاتش غرض سشید یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے ایماندارو اللہ باندی دا اللہ پا توحید او دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا رسول او دا اللہ پا ملاقات
باور او عقیدہ لرونکو اتاتیا زیا پا قرآن کی دا خطاب راغلے دے یا ایوہ الذین آمنو ہر زندگی خطاب نبات دیر دا محبت او دیر زیاد دا خیر خواہ پیغام وی دی خطاب کی دا ربی کائنات دا طرفنا دا خپل مومن بند سرا اظہار محبت وی اعلان دا منی وی دلتم دا سیدہ یا ایوہ الذین آمنو اے زما محبوبانو ایماندارانو زما مقرب بندگانو اے پما گرانو واورید محبت پیغام د خیر پیغام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم رب مہربان پتاسو روزہ فرض کړی دا لکه څنګه چې ستاسو نمخ کی خلقو باندې روزہ فرض وا فرضیت باغی هم نو ستاسو باندې دے مخ کی خلقو باندې دا حکم دا عبادت فرض دا اللہ دا طرفنا ہاں کیفیت بدلو تاسو باندې دا حکم دے دا عبادت فرض دے دا اللہ دا طرفنا ستاسو کیفیت ستاسو دا رسول اطاعت دے تاسو دا رسول پہ اطاعت کی دا اللہ عبادت وکوے ہاں جی دا نور شریعت والا غندے دا رسول دا تابدارین انحراف و اعراض بن کوے اغیبان دی مروزہ فرض واو پتاسم فرض دا ستاسو جدا رو جدا دا غی جدا رو جوا ستاسو جدا اجر دے دا غی جدا بدلوا ستاسو جدا حیثیت دے دا غی جدا مرتبہ وا ستاسو مقام اچت دے ولی تاسو زما عبادت کوئے نو زما دا حبیب اطاعت بکوئے صلی اللہ علیہ وسلم ابو داود شریف کی حدیث دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زما امتیان تراغیب پا خیر باندی وی تر سوچی دی پرو جماعتی کی تاجیل کی اور پسہرے کی پیشمنی کی تاخیر کی آخر پورے خوراک کی او چی سنگا غروب آفتاب شی فوراً دی رو جماعتے کی علماء دا حدیث ذکر کئی دے کے دا خیریت سوا جادا او سیلت دے سوا جادا چی دا امت با پا خیر ترسو چی پا پیشمنی کی تاخیر کئی او پرو جماعتی کی تعجیل کئی سوا جادا علماء وی تاخیر پا سہرے کی تعجیل پا افطارے کی دا دین مراد اطاعت دا شریعت دا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بغیر دا کمی او زیادتینا بغیر دا افراط و تفریطنا دی دا اللہ دا دین دا اللہ دا رسول تابدار ہوئی رسول اللہ وینا کڑی دا قرآن اعلان کڑے دے روجہ من الفجر الى اللیل صبح صادقنا غروب آفتاب پوری دا یو منٹ لس منٹا قصدن تاخیر یو خود دی وجینا چی پا گڑا اعتماد نہیں پا نقشہ اعتماد نہیں
په مؤذن اعتماد نه دا مسلم یاد کړه اذان د مانزه د پاره دی د روجي د پاره نه دی روجي نه بغیر هم اذان کیږي تب معلومات کې د صبح صادق د فجر چې دا د کم وخت نه شروع کیږي هغه وخت مطابق به روجه بندې که مؤذن اذان نه کړي بیا به روجه بندې دا خلک په غلطۍ کې مبتلا دي اذان خو د وخت د داخلېدو نه بعد کیږي چې وخت څنګه داخل شي مؤذن اذان شروع کی دی ویاله اله اذان لا ختم نه دی راکې چې یو څو بوټه اوبه وسکه دا ډیره سنگینه غلطی ده چې وخت داخل شه فجر شروع شه روجه شروع شوه اذان شروع شه مؤذنینو له احتیاط پکار دی چې خلکو کې اوس دا خبره خوره ده نو دی د وخت په باره کې پوره تحقیق کوي احتیاط کوي چې د خلکو روجې خرابې نشي ورنه دی په دې مکلف دي چې د خپل روجې ټایم په خپله معلوم کړي دا معلومات به کوي نقشې میلاویږي څه ګرانه نه ده څه مشکله نه ده بیا وخت داخل شه الله اکبر چغه والی شو وخت داخل شه اذان شروع دی او ته خوراک سکاک کې دا ډېره لویه غلطي کې نه بھئی تاخیر په پیشمنه کې اخیری وقت پوری خوراک سکاک اجازت چې شریعت کم وخت پوری درکړې دی ته په ځان داغي بندیز مراوله خورس کا خو چې چرته د شریعت حکم دی بالکل تسلیم شه چې آغاز کیږي د صبح صادق پاک سیکنډونو لمحاتو کې تبیا تاخیر مکو رستواله مکو او چې غروب آفتاب وشو یقین راغې چې نور پریوت اوس رو جماعت او کا تاخیر مکوا چې فقہ جعفری کے مطابق 10 منٹ بعد آزان ہو نہ بھئینا نور پریوت فوراً رو جماعتیو کا دا د شریعت حکم دے چاچی اتباع اکڑا کمی زیادیو نکو افراد تفریطو نکو دے با پخیری د شریعت تابدار با پخیری د شریعت نافرمان با پشری ایات ساتے پزان التزام دا احکامات شریعو کے اللہ بمو شرونا پا خیرونو بدل کی خفگانونا پا خوشالو بدل کی تاوانونا پا گٹا با بدل کی یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ بے بدل کی کرا اخوزما طرف فیصلی دی دا ایشے ندے کرونا دا بیماری دا مسئلی دی معاشی اقتصادی فسادات دی روانے دے خرابے دے ازما دا اللہ مہربان فیصلی دی اللہ راضی کہے دا اللہ دا قانون پابندیو کہ بخیر بشے بہرحال حدیث میں درتا ہے اور حدیث میں دا آیت پا زمن کی چی زما امت بتراغی پا خیر وی ترسو چی تعجیل پر روجماتی کی تندی کئی اور تاخیر پر سہرے کی کئی ترسو چی اجازت دا خوراک سکاک دے کئی دے یعنی دا شریعت خودلی شوی ٹائم ٹیبل دا شریعت خودلی شوی وقت داغی التزام کئی باغی مطابق روجہ نیسی حدیث کے راضی دے بخیر نو چې څنګه د وخت پابندی دا داسې د کیفیت پابندی دا داسې د آداب و لحاظ دے تا خیال دے چې شریعت اور روجہ کی حلال خوراک سکاک بن کړي دے حلال بیبی منع کړي دا نو دا ضرور خو منع کړي دي دا ملاوٹ دا حرام دا سود دا بدنظری بے حیائی بے پردگی بدکاری دا خم اللہ منع کړي دا
नु چې دا الله حکم منی خلی ته دی کوره چولې دی ولی زما دا الله حکم دی نو ولی دا دروغ نویل دا الله حکم نه دی دا ملاوت نکول دا پردې حق نوال دا دا الله حکم نه دی دا سود پری خودل دا الله حکم نه دی خیر باله چې د الله د حکم پورا پابند شي چان مکه تاسو نه پوهیږئ چان مکه وای د الله په فیصلو کې چې دا می خوښ دی دا می نه دی خوښ په دې به عمل کوم دا به پریدم نه نه دا چان چې يهودو کړو نو الله اسپکاوي بیان کا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض کمزه چې د الله حکم دی داغي مخې ته تسلیم شه هر زید رسول الله اطاعت کوي په خیر به غمونو کې په خاده کې په معاملاتو کې په معمولاتو کې لین دین کې د رسول الله اطاعت کوي خیر پدې کې دی دا د خیر پیغام وکا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم او ایمان والو پتاسو روجا فرض کړي شوی دا لکه څنګه چې تاسو نه مخکې امتونو باندې فرض کړي شوی وا صد پارا ستا په لګه تند الله ته سملاويږي الله ستا په تکلیف نه خوشاليږي دې روجے په بیان کې سورہ بقرہ کې قرآن وی یرید اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ګوره الله ستاسو د پاره د یسر اراده کوي الله ستاسو د پاره د عسر اراده نه کوي ستاسو ګټه غواړي تاوان نه غواړي خیر غواړي شر نه غواړي اوبیو خيارتیا دادا چې کله په لګ تاوان کې ډیره فائدہ او ډیر خیر وي نو دی لګ تاوان ته غاړه کېدا دا لګا تندا پدی کې ډیر لوی خیر دی ډیره لوی فائدہ دا ډیره ګټه دا ستا پکې منافع دا نو دی لګ تکلیف برداشت کولو کی چې ډیر لوی خیر دی برداشت کا ګوره الله تعالی پدې کې ډېرې فائدې خو دي اور پاغه فائدو کې ټولو نه لوی فائدہ لعلکم تتقون خامخا ضرور بضرور لازمن چې تاسو متقیان شئ تاسو پرهیزګاران شئ تاسو د الله او د الله د رسول د خلاف نزان بچ کوونکی شئ چې کچري خوراک پرې خودي شي د الله په خوخه او به حلال پرې خودي شي د الله په خوخه نو حرام ولی نشي پرې خودي سودی معاملې ولی نشي پرې خودي بدعات ولی نشي پرې خودي او بدعتي رسمونه رواجات ولی نشي پرې خودي بے حیائی خرافات ولی نشي پرې خودي لعلکم تتقون دا خو تربیت دے دا خو ټریننګ دے دی مقصد او دی غرض د پاره چې تاسو کې تقوا راشي تقوا ځان بچ کول الله او د الله د پیغمبر د نافرمانه او مخالفتنا هر ځای چې الله او د الله د رسول د خلاف کار وی خطر وی اغه ځای تب نزي اغه کار بنکه اغه خبره بنکه چرتا چې د الله نافرمانی راځي
दा अल्लाह खफगान जोड़ेगी, दा रसूलुल्लाह खिलाफ वाक़ई कीगी, जान बच का कर। हदीस के रादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइयो इंसान दे यो बंदा दे दासी चागर उजनी वली द खुराक का खून न कई बीबी ता नजदीकत हो न कई, लेकिन गलत खबरे द दरोग खबरे और गलत आमाल न प्रीदी द गुनाह कारुना न प्रीदी अल्लाह ला द दरोजी इसाजत नश्ता चिदे द अल्लाह द पार खुराक का प्रीदी नु दरोग और गुनाह वली न प्रीदी। मकसद खुदा होगा, गरज खुदा हो दस्ता पोलग तंद अल्लाह तसमिलावीगी भाई, अल्लाह तसमिलावीगी मुस्ता तरबियत दे, स्ता खैर दे, स्ता गटा दा, स्ता फायदा दा, स्ता मुनाफा दा, ताल सबक दे कि अल्लाह द पारा हर नाफरमानी हर गुनाह हर गलता खबर प्रेदा प्रेदे अल्लाह ला ददी उलगी तंदी साजत नश्ता चिदद गोड़ा शला रोजादा रंद कण रोजादा ओहो रोजादा रोजमाते हराम हो गए रोजादा का रोजमाते हराम हो दे रोजादा प्रदे हक वाली दे धोखा कड़ी दा मिलावट करे दे रोजादा बद नजरी करे दा रोजा पर टीवी मखित लंडा करे दा दाम रोजादा वली दी बदलब मल्लाई चिदे रोजा पखला फिल्मों ड्रामों तनासवी दा रोजादार दे चिद रोजी शपी प जवारे ओ प बदकारे तीरी दा रोजादार दे दे बद रमजान द बरकतुन तरला सकून केश ओहो दासी कणी लंदे गोडी शली रोजी अल्लाह ला नदी बकार लअल्लकुम तत्तकून तासु मुत्तकियान शे परहेजगारान शे। हदीस के राजी शैतानानु तड़ली शी कला द रमजान अवल शपई शैतानानु तड़ली शी उस ची शैतान नश्ता दा इंसानान शैतानान शो यौलस मियाश्ती ख्वारी दूर कड़ी दा का उस चूटी मु की कारी की कदे नहीं भी अवदे तड़ली शिवी दोरा ख्वारी कड़ी दा दोरा मेहनती कड़े दे कारी रवान दे सूदखोर द सूद मुआमला प्रेना खावदा कार रवान दे द शैतान मिलावट प्रेना खावदे शो चा तोबो नवी इस्तला द बेहयाना चा द प्रदी हक न तोबो नवी इस्तला चा द गुनाह न तोबो नवी इस्तला रवान दे कार हालांकि सही हदीस दे शैतानान उतड़लिश उसकी शैतान नश्ता दा शैतानत सूख कई मिनल जिन्नति वन्नास अपखबल शैतानान शिवी कुंतम रअम मिन जुंदी इब्लीस फरतका बिहिल हाल हत्ता इब्लीसु हत्ता सारा इब्लीसु मिन जुंदिक। शायर दा अरबे हुई तो खुद इब्लीस द लखकर यो अदनास पाई हुई खुदोर तरक्की दी उपड़ा चिन्नन इब्लीस ता द लखकर स्पाइश ती कमांडर उस इब्लीस तड़ले दे लेकिन कारी रवान दे सुमरबत गोई इल्जाम टोला रोजी ले जगड़ी कंजली इल्जाम हुई रोजादा टोला गुना द रोजीश हालांकि दा पखबला बद दिमागा बद जुबाना बद अखलाक इल्जाम पर रोजा लगी। बहरहाल दा तकवा मकसद द रोजी दे तरला सशवा मुबारक शाह कामयाबी मिलाओ नशवा पोशे इंदुस्तड़े खुदे नाराज दा मतल देखा पोशवी तो
आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। दाग रोजादार दे چې د روجا الله قبول نکړه، الله ته د روجي حاجت نشته، ضرورت نشته. نبی علیہ السلام فرمای دا سی روجی اللہ لنے دی پکا. بہرحال نبی علیہ السلام روجا دا میاش د نور عمومی خصوصی فضائل سر سر پدریو عاشرو تقسیمہ کڑے ہوا. اول عاشرہ دا رحمت دا عاشرہ دا رحمت دا راٹول کے دا اللہ رحمتنا میانسانے دا مغفرت دا آخری دا اتق من النار دا اسباب دا رحمت تلاش کے پکار دے رحم دا رحمان پکار دے اے بندہ رحم دا مہربان پکار دے چی پکار دے کم زیب ملاوی گی سنگ ملاوی گی کلب ملاوی گی پسب ملاوی گی. فرمائی الرحمن الرحمن علم القرآن. اللہ دے دیر 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 زیاد مہربان بے انتہا مہربان دے کستا پکاروی مہربانی دا مہربان رحمت دا رحمان نعلم القرآن داغی وسیلہ دا اللہ قرآن دے اللہ خودنا کڑی دا قرآن. سمرا رحم سمرا مہربانی چی پسنگ دا قرآن پا بندہ انسان باندی کی گی دمرا پیس زیکنی. حدیث کرا دی یو بندہ دا اللہ دا قرآن پسند کی وقتی رہی اللہ دا کتاب پا شغل کی وقتی رہی دمرا مصروفی دا قرآن شغف دے دا قرآن مشغل دا چی دے دعا دا پارم نوزگاری گی خلق لوی لوی اگدی دعا گانی غواڑی خودے مصروف دے پا تعلیم تعلم خدمت عمل دا قرآن کے دمرا مصروف دے چی دعا لم وخنی دا سرا. حدیث قدسی دے رسول اللہ فرمائی اللہ فرمائی دی قرآن والا نغختن کی لا در طول غختن کو نخور کوما ارچا نخور کوم اغا غختن کی چی زمان غواڑی پڑیر اگدو سوالنو منتنو زارو خوارو غواڑی اغیلا ورکوم خدا اغا طول غختن کو نخا دی نغختن کی لورکوم چی قرآن تناس دے. سمرا مہربان دا سے رحم پچاشتا لا چی قرآن والا اللہ تلاس پورتا کی. اے اما بنعمت ربک فحدث اللہ دی منگ دریانو ساتی خود جربنا ذالک مرارا. قرآن دا پاسا چی منگ دا اللہ نسو غختی دی اللہ را کڑی دی دیر تیری را کڑی جربنا ذالک مرارا دا رب وعدہ دا اللہ وی زدی نغختن کی لدہ غختون خور کو مغختن کو لاچی وواری بیائے سشان دے زانو ساتے اللہ دے کتاب دا نوکرانو دا بیزتے او دا خیرو نزانو ساتے دی لاس پورتے کی دی لاس خالی نو آپس کی دی لاس خالی نو آپس کی دا پا اللہ گران دی دا پا رسول اللہ گران دی تزان لونوان دے خو رحم دا رحمان دا پارا اولا وسیلہ علم القرآن. سورہ آراف کی موئی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن ادبو کے چی پتا سو رحموش اشارہ دا رحم دا رحمت دا
कुरान अदब के शौक सर वावरे पता सुबद रहमान रहमुश बियाम वही हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तकू फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। वेदा ढेर लुई किताब में नाजिल करे बरकतुन न डकले ददी ताबेदार शे ददी द खिलाफ न जान बच के तासु ब कामयाब शे रहम बदरबानी उशी रहम बदरबानी उशी द रहमत आशारा की द रहमत न महरूम पाती नशी चल दा वसीला द रहमत बेजना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली यो हदीस के राजी तासु पर रमजान की सलूर कारुना डेर कवे दुआ दरब दरजादी द्वस्तासु जरूरत दे दरब दरजा दुआ कारुना दियो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र डेर कवे अल्लाह पे खुशहाली की ला इलाहा इल्लल्लाह दा जिक्र डेर अल्लाह पे खुशहाली द्वे मस्तगफार डेर वाए अल्लाह पे खुशहाली दा दरब द खुशहाले और दा रजा व कारुना दी यो अल्लाह डेर याद वे ला इलाहा इल्लल्लाह द्वेम द अल्लाह न द गुनाहों मुआफी गवाड़े गुनाह न द शवी बियाम गवाड़ा अल्लाह पे डेर खुशहालीगी ए दुमरा खुशहालीगी ची लीवाने मूरम पे दोरा न खुश अल्लाह द बंदा पे माफे वक्तु दोरा खुशहाली। हदीस के राजी नबी अलैहि सलाम सहाबों सरनास दे यो लीवाने जनाना पलारा तेरे दा बेहाल बबरसरी मंडी वाली जुईती रुक्षो रसूलुल्लाह तपूस के इदा पीजने सहाबो भी आओ यो मूरदा ची जुईती रुक्षे दे दजुई जुदाए लीवाने कड़े दा अल्लाह हबीब फरमाई कदी मोरला ददी जुई उस मिलाउशी दा रसूल खुशाली सहाबा में डेरा खुशाली नबी अलैहि सलाम वी अल्लाह द खपल बंदा पतोबा ददी मोर न जियाद खुशाली इस्तगफार डेर वार दो कारुना स्तासु आजत दे अगर डेर कवा यौद अल्लाह न जन्नत डेर वाड़े दास्तासु जरूरत दे देव दे जहन्नम न पना वाड़े दास्तासु जरूरत दे दा सलूर कार डेर का सलूर कार द्वद अल्लाह द रजा दी द्वस्तासु जरूरत दे ला इलाहा इल्लल्लाह डेर वाए अस्तगफार डेर वाए स्तासु हाजत दे जन्नत वाड़े स्तासु जरूरत दे जहन्नम न पना वाड़े दासी नहीं चिदा औरज़ी पर गफलत की तीरी शी अल्लाह दे गाफिलीन बेदार की और अल्लाह दे दरोजे पर बरकतुन टुल उम्मत बरकती की अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।